د کوم ځای سره تعلق لري، د پلار نوم یې څه دی او کوم سکول کې سبق وي؟ السلام علیکم. سر السلام علیکم. ښه، موږ سره څوک ناست دي او د کوم ځای نه؟ سر زه ایمن یم، د مردان اوسېدونکې یم او د ګورنمنټ ګرلز ډګري کالج سټوډنټ یم. زما اوس BS روان دی. جی ماشاءالله. ښه، نو تاسو به موږ ته ملي نغمه وایه. جی بالکل. دا راته ووایئ چې تاسو مخکې چې ته حصه اخیستې ده په داسې مقابلو کې دا لومبی ځل دی؟ سر ما چې کله پارټیسپیټ کړی دی نو ما ټیبلو کې کړی دی زیاتره سټیج باندې او هوسټینګ مې کړی دی او سنګینګ مې شوق دی لکه داسې ځان سره ویم خو لکه ابو دې فیلډ ته نه پرېږدي. ولې ابو دې ولې څه وایي؟ لکه زموږ فیملي داسې دی چې هغې نه مني که نه او بهرحال نور داسې هر څه کې پارټیسپیټ مني خو لکه چې ما ورته ویل چې یاره زه دې فیلډ ته وځم نو هغې ویل چې نه بالکل لکه پرمیشن نه ورکوي. ابو به دې اوس اوري دې وخت کې؟ جی بالکل. نو ابو ته خو موږ هم وایو چې که د دې ذهني میلان چې دی رجحان دې طرف دی او تاسو ته پته وي چې یاره دې کې دا صلاحیت الله تعالی اچولی دی، دا خپل صلاحیتونه ځلولی شي په دې میدان کې او دې کې خو څه خرج نشته. ما خپل ماشومان هم چې دي نو هغه دې فیلډ سره سر زما زیاتره چې کوم دی که نه شوق کوکینګ سره دی. ماشاءالله د امي سره کوم هم که نه هغې په دې ټایم ما اوري ما او کوکینګ مې شوق دی نو هغه ښه د سړه کوم هر ټایپ کوکینګ کوم. ماشاءالله ماشاءالله. نن به موږ ته څه وایې؟ سر زه به د جنید جمشید سړی دی مرحوم د هغې ملي نغمه چې کومه ده د پاکستان ده. ښه ماشاءالله ماشاءالله. بالکل دا به ډېر خوند وکړي او د جمشید صاحب خو وفات دی او غږ وفات نه د خلکو په زړونو کې دی. بالکل. او که ستا خیال وي فاروق جان نو دا کله چې دا سانګ چې دی دا راغی زریان ته راغی نو یو دوم چې ورته موږ وایو په پښتو کې چې ورته تاسو څه وایئ؟ هر چا به چې کوم دی په زبان باندې به دا وه او په هغه وخت کې چې کوم دی دا اوس چې څونه سوشل میډیا ده دا نه وه خو بیا هم د هر چا غوږ ته د هر چا زړه د ګوشې وه. زمونږ د ګاونډي ملکونو به چې دی نو د دې نه نقل کوو یو قسم ټول به یې دغه کوو کاپي کوو او اوس هم زمونږ په اکثرو ملي نغمو کې دغه دل دل پاکستان چې دی نو دا پکې د دې هغه انترا یا چې دی دا پکې شامله کړي. بالکل. نو ګورو چې